أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیرو زیاتو خوږو عزتمندو د دې نه مخکې الله رب العالمین د توحید خبره وکړه او دا خلکو د پاره سزا بیان کړ چې کم خلک د الله رب العالمین سره شریکان جوړي، چې کم خلک تاسو د الله رب العالمین سره شریکان جوړین تاسو وای دا اور نه ویریږي چې داغه خشاک کانی او خلک دي. نو داغه خبره وشوه او بیا اوس په دې آیاتونو کې الله رب العالمین دا خلکو د پاره چې هغه مؤمنان دي او موحدین دي دا غیر لپاره بشارت او زیره ذکر کوي. او دا د الله عادت ده، د دین عادت ده. د الله عادت دا ده چې کله زیره ورکینو په هغه پسې بیا د مسلمان ومیری چې ګوره دې سينو چې صرف ډاډه شي. او کله کله چې الله رب العالمین د انسانان ویری نو بیا پسې زیره ورسته ورکی به خوشاله کی. او دا ځکه چې د دوه پیمانه چې کله دا خوې په دې دنیا کې مسړه خپل کې کم انسان یو مشر، یو لیډر، یو پلار، یو مور، یو امیر او یو امام نو هغه کامیابی د هغې لاندې کارکنانو د هغې رعایا هغه بیا د هغه نه خوشحاله وي. کم پلار چې صرف بچه ټول عمر په ناز و نیاز سره ساتي او صرف ورته خوشخبری اورئ. لکه خبره تاسو ولیدل که نه چې یو پلار په جمعیارو کې راولګېد او خپل پلار یې وویشت، خپله مور یې ویشته. ولې؟ د هغې هغه ټول انټرویو چې تاسو واورئ د هغې خلاصه دا ده چې هغه غزوې داسې ساتلی ده چې لکه بالکل همون چې وایي سوی لاس چې څنګه خلک ساتي، چې هغې د خپل بس چې څه محنت یې کړی نو په خپل زوی باندې لګول او هغه ته دا نه دی ویل چې ته داسې مه کوه دا کار مه کوه، هغه ته هم بیا نیم کولی هر څه ورته کوه چې زما زوی خوشحاله او چېرته په هغه باندې لاس نه اوچت کړی. نو کم پلار چې صرف خپل بچی هغه داسې پرېږدي بس صرف ورته وایي چې بچی څه کوې نو بس چې زما را ژوند نه پورې څه کوې نو بس کوه او مزید زه به درله ګټم او ته یې خوره، نو دغه زوی اکثر ایسته ورانېږي یا خراب شي. او یو پلار داسې راولګي چې د خپل بچی په هر ټیم کې وایي که بس که ښه کار هم کوي نو وایي او که بد کار هم کوي نو وایي، نو دغه زوی ته هېڅ نافرمانه شي د خپل پلار نه زړه تور شي. نو ته بینه بین به ساتې. ګوره کله کله به بچي له مینه ورکوې، سینې ته رانږدې که بچیه دا کوم ښه کار چې دې وکړو مثلا کتاب دې راوایست په کور کې د سکول کار دې وکړو نو سینې ته رانږدې کړه لږه به شا وټپوه بچې دقه شان کار کوه. قرآن یې چېرته راوایست تلاوت یې وکړو، مانځه ته لاړ په سره لاس راکاږه، شاباشي وله ورکه، کله کله وله انعام ورکه چې دا بچی ستا نه خوشحاله شي زما پلار دی زما په سر لاس راکاږي. خو چې کله غلطي وکړي نو بیا ورته داسې مه وایه چې مړه خیر دی دا پکې کېږي مړه، نه بیا وله سزا ورکوه، لږه سزا په کار ده. نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو د ادب کوړه او د ادب لخته دا په کور کې ځوړنده ساتئ. نو دغه شانتي د الله رب العالمین هم د خپل رعایا او د خپل مخلوق سره حدیث کې راځي کنه چې نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي چې دا خلک چې کوم دي دا زما کورمه ده زما فیملی ده. نو لهذا الله هم پر خپله کورمه باندې پر خپل مخلوق باندې دواړه نظرې ساتي. کله یری د جهنم د عذاب نه او کله کله ولا زیره ورکوي چې نه یریږه هم خو د الله رب العالمین نه امید هم ساته. دې وجې نه علماو لیکلي چې ایمان څه ته ویلی کېږي؟ بین الخوف والرجا. ایمان دې ته ویلی کېږي چې دا په مابین د یری په مابین د امید کې د الله نه به یریږي هم چې الله که چېرته زه مړ شم نو زما اعمال خو داسې دي چې زه به څه کومه، خو د الله نه به امید هم ساتي چې ګوره الله ډېر رحیم او کریم ذات دی. دې وجې نه عمر رضی الله عنه به وایي چې زه داسې وایه چې داسې که فرض که داسې په قیامت کې اعلان وشي چې ټول خلک به جهنم ته ځي یو کس چې کوم دی نو دا به جنت ته ځي. عمر رضی الله عنه فرمایي چې زما دومره امید دی چې کیدای شي هغه یو کس زه یم.
خو که چېرته الله رب العالمین داسې اعلان وکړي چې ټول خلک به جنت ته ځي خو یو به جهنم ته ځي، نو بیا هم زه یېرېږم چې کیدای شي هغه یو تن زه یم، نو هم به د الله نه یېرېږي، هم به د الله نه تمه ساتي، بیخي به مایوسه کېږي هم نه او بیخي به ډاډه کېږي هم نه. نو دقې ته ویلی کېږي ایمان، چې سړی یېرېږي هم او د الله رب العالمین په رحمت باندې، د الله په رحم باندې د هغې باندې یقین هم وي. نو دلته الله رب العالمین د مؤمنانو ته زیری ذکر کوي. دا د نبي علیه صلات وسلام عادت هم و چې هغه به کله کله صحابه ویرول، سم به ویرول، او د صحابو سره ډېر زیات غم پیدا شو. ګوره یو خو زمونږ معاشره ده چې زمونږ په مخ کې قرآن یا بیان یا عالم لګیا یا مونږ ته دین بیانېږي، مونږ ته جهنم سختي بیانېږي، د جنت زیر راته بیانېږي، مونږ باندې خاص اثر نه کېږي. خو د صحابو عادت دا و چې دا به ډېر زیات تېرېدل، او چې کله به د جنت زیری وشو نو ډېر زیات په خوشحالېدل هم. الله دې په موږ کې هم دا صفات پیدا کړي، د صحابو صفات په ځان کې پیدا کول پکار دي. نبی علیه صلات وسلام یو ورځ صلات الکسوف یعنی دا نور چې کوم دا تندر نیولی و، رسول الله مونځ وکړو او بیا خلکو ته وویل زه تاسو د عذاب نه یرومه چې تاسو به په قبرونو کې به تاسو باندې به هغه عذاب راځي، او هغه عذاب ورته بیان کړو، ډېر سختي ورته بیان کوئ. صحابه چې کوم دی داسې ویرېدل چې فزوجه داسې الفاظ راځي، چغې وهلې، صحابو چغې وهلې د یاري نه. دغه شانتې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه نه عبدالله ابن عمرو ابن العاص د هغه نه یو حدیث واورېدل، په ژړا شو، الله له صفا پرې ډېرۍ باندې کېناست او ډېر سخت یې ژړل. نو چا دې تپوس وکړ ولې ژاړې؟ وایي ژاړم ځکه چې دی عبدالله ابن عمرو ابن العاص نه ما یو حدیث واورېده چې دا وایي چې ما د رسول الله نه اورېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا په زړه کې د اوري د دانې عمره تکبري نو الله رب العالمین به دا جنت ته نه داخلوي. وایي زما سیاره پیدا شوه، دې وجې نه ژاړم چې نه چې زما په زړه کې چېرته دومره تکبر نه وي. دومره به صحابه یېرېدل او زیره به چې نبی علیه صلات وسلام هم ورکاو، صحابه خوشحالول هم. یو ځل نبی علیه صلات وسلام جومات ته راغی، صحابه ناست چې اصحاب صفا کوم مدرسه چې وه د هغې طالب علمان ناست قرآن زده کوي، او چونکې غربت و مهاجرینو نو کپړې هم داسې برابر نه وي، د یو بل شاته ناست وو، د دې وجې نه عورتونه نه ښکاري، دومره کپړې نه وي، غربت و. رسول الله چې هغه حالت وله ولیدل نو نبی علیه السلام دې خوشحالول غوښته، نو رسول الله ورته وفرمایل چې زه به تاسو باندې داسې زیری کوم چې د هغې د وجې نه به ستاسو د مخونه وپړقېږي، او هغه زیری دا ده چې دا غریبان خلک چې کوم دي، غریبان مسلمانان، نو دا به د مالدارانو نه 40 کاله مخکې جنت ته ځي. وایي د صحابه چې کوم دي عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې دې دا مخونه داسې وپړقېدل، ما ورته کتل چونکې دا خو مهاجر نه و، دا خو اصل کې انصارو نه و. نو وایي ما چې کله صحابو د مخونو دا خوشحالي ولیدله نو ما ارمان وکړو چې کاش چې زم د دې په دې قبیله کې وی، زم مهاجر و دقسې غریب زم وی چې په دغه زیري لاندې زم راغلی وی. نو نبی علیه صلات وسلام صحابو ته زیري دا هم ذکر کوي. دې قرآن هم دغه عادت دی چې کله عذاب ذکر کړي نو بیا به هلته زیری مؤمنانو ته ذکر کوي چې تاسو لپاره دا د زیری هم دی. نو الله فرمایي چې وبشر الذین زیری ورکړه هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړلی و عاملو الصالحات او نیک عمل یې کړی دی، ان لهم چې یقینا شته د دوی لپاره جناتین جنتونه باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه. جنت اصل کې باغ ته ویلی کېږي، کله د لغت په اعتبار سره جنت هغه باغ ته ویلی کېږي چې باغ کې انګوري، او د فردوس هغه باغ ته ویلی کېږي چې په هغې کې کجوري. خو دلته د لغت په اعتبار سره نه دی مراد، بلکې عام باغونه تی مراد دي چې الله رب العالمین مؤمنان ته باغونه ورکړي. او جنات جمع ذکر کړه، علما وایي چې اصل کې جنتونه چې کوم دي دا ډیر دي، ځکه 4 جنتونه دي. په حدیث نه معلومي چې 2 د سرو زرو نه جوړ دي، 2 جنتونه د سپینو زرو نه جوړ دي، او داسې راځي چې ځینې جنتونه داسې دي چې وخت ته پکې د سرو لګېدل او بله پکې د سپینو لګېدل، او 100 چته دی دا جنت، 100 چته، 100 منزلونه دي پکې، او د یو منزل نه د بل منزل پورې دومره فاصله ده لکه د ځمکې نه د اسمانه پورې، د ځمکې نه د اسمانه پورې فاصله تقریبا 1500 کاله ده. نو دومره لوی جنتونه دی، الله رب العالمین دې مونږ ته نصیب کړي. نو دغه جنتونه الله ځکه داسې ذکر کړي چې جناتین د دې لپاره باغونه دي، جنتونه دي. نو لهم د دې مؤمنانو دپاره جناتین باغونه دي، جنتونه دي، تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې ده
بنگلو د هغې نه، لاندې د ونو د هغې نه لنهارو نهرونه، نهرونه چې کوم دي د شودو نهرونه، دغه شانتې د شهدو نهرونه به بهیږي، د پاکو صفا اوبو نهرونه به بهیږي، دا ټول به د شودو نهرونه دا به د مؤمنانو لپاره بهیږي. الله دې مونږ ته نصیب کړي. نو کلما رزقوا ورکله چې دیو ته خوراک ورکړی شي من هذې جنت نه من ثمرتین څه مېوې رزقا دپاره د خوراک، قالو نو دیو به وایي دا جنتیان به وایي چې هذا الذي دا خو هغه خوراک دی رزقنا چې مونږ ته راکړی شو من قبلو د دې نه مخکې واتو به متشابهه او دا به ورکړی شي یو شان په رنګونو کې خوندونه به بدلي. د دې څه معنی ده چې دا جنتیان به وایي چې دا خو مونږ ته مخکې راکړی شوی و. نو د دې معنی ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د تفسیر بیان کړل او ابن جریر وایي چې دا صحیح تفسیر هم دقه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په دنیا کې چې دا کم میوې مونږ یینو دا د جنت ته میوه هسې هغه نقلونه دي، هسې هغه رنګونه دي. اصل میوه اصل څیز چې کوم دی دا په جنت کې. دلته مالټه شته دی نو د دې دا هسې د جنت هغه مالټې نقل دی، دلته مڼه شته دی خو دا هغه نقل دی. اصل مڼه اصل مالټه چې کوم دی دا په جنت کې ده. نو په دې دنیا کې الله چې رالیږلي نو دا هم د دې دپاره چې دا خلک اوس اشنا وي. په جنت کې بیا د دې نه خلک ناشنا نه وي. که ستاسو خیال وي سړی یو ځای ته لاړ شي میلمه شي، اول ته سړی یو داسې میوه راوړي، ځینې میوې داسې چې خلک یې نه پېژني او سړی به نه پوهېږي. نو هغه یو قسم رسوایي که نه، لکه خلک وایي چې خلک وایي چې دا په دې نه پوهېږي چې دا میوه څنګه وخورمه. زموږ سابق صاحب الله دې وبخي هغه لا کیلې پخوا داسې ډېرې نه وې نو مونږ په بازار کې چېرته ولیدلې طالبانو وایي کیلې م واخېستې، وایي کیلې م چې واخېستې نو بیا په خوراک نه پوهېدې چې اوس بیسې چلو که دا به خوري څنګه. ویل یو بابا روان نو ما ول هغه زر کیله وکړه چې بابا دا واله دا وخوره. هغه وایي چې نه نه خورم، ما ول په زور باندې ورکړه. نو ویل هغه زموږ په مخ کې سپینه کړه ویې خوړل بیا مونږ وخوړه. نو کله کله داسې چې هغه شرمندګي غوندی. نو الله په دنیا کې رالیږلي چې په جنت کې د جنتیان ته بیا دغه رسوایي نه وي چې دې خوراک به څنګه وي. اوس مثلا مالټه به څنګه خوړی کېږي، مڼه به څنګه خوړی کېږي، کیله به څنګه خوړی کېږي. نو الله یې نقلونه مونږ ته په دنیا کې رالیږلي. نو دا جنتیان به وایي چې الله دا خو خوراک دی چې په دنیا کې مونږ ته راکړی شوی و. نو خو چې کله بیا وسکین دا یې خوند به جدا وي. او یا ابن قیم رحم الله پکې بل تفسیر ته ترجیح ورکړل. هغه وایي چې دې دا مطلب چې کله یو ځل له مڼه ورکړي او په دویم ځل له بیا مڼې راوړي مثلا دا یو قسم، نو هغه به وایي چې دا خو هغه مڼې دي چې مخکې موږ له راکړی شوی، خو هغه دویم نمبر چې به ډېر اعلی ده مخکیني نه. یعنې جنت دا نعمتونه چې کوم دي دا به دا مخکیني نه به هغه وروستني بیا ډېر مزیدار وي. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته نصیب کړي جنت. نو کلما رزقوا ورکله چې دیو ته ورکړی شي من هذې جنت نه من ثمرتین میوې رزقا دپاره د خوراک، قالون دیو به وایي هذا الذي دا خو هغه خوراک دی رزقنا چې مونږ ته راکړی شو من قبلو دې نه مخکې واتو به دا به ورکړی شي متشابها یو شان، نو فی اللون په رنګ کې به یو شان وي، لا فی الطعام په خوند کې به جدا وي. ګوره د هغه ځای خوند به ډېر اعلی وي. ولهم او د جنتیان دپاره پیها په دې جنت کې ازواجن بیبیانې دي مطهرتون پاکې کړی شوي. هسې په دې دنیا کې چې کله انسان ته ښه خوراکونه میلاویږي خو د سره بیبي نه وي، د سره جوړه نه وي، دا انساني فطرت دی، الله رب العالمین دا پیدا کړي دی لپاره، نو هغه ته هغه سکون نه میلاویږي. نو په جنت کې هم داسې ده ته به صرف خوراکونه نه میلاویږي، الله به له ښایسته بیبیانې ورکړي، خو پاکې بیبیانې به الله ورکړي. مطهرتون الله یې صفایي بیان کړه چې دا به پاکې معنی ده چې صفایي په لحاظ سره. دنیا کې چې به زنانو کم بیماریانې کم تکالیف او کم څیزونه د هغې سره منسلکي دا به نه هلته پاکې بیبیانې خوبصورت او خوب سیرته اخلاق به برابري او خوږې خبرې وی دغه شانتې د ګندګو نه به پاکي، بد اخلاقه به نه، اخلاق به ښایسته او ښایسته به هم وي. د دې نه دا دنیا د بیبیانې مؤمنانې بیبیانې هم مراد دي چې دا به د خاوندانو ته میلاویږي. او په حدیث کې دا هم راځي چې هر جنتي ته چې کوم دا نو دته به دوه حور العین میلاویږي، غټو سترګو والا حوري، او هغه به داسې حوري چې د هغې د ښایست په باره کې حدیث کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي چې دا به دومره ښایسته چې د یوې حوري به اویا جوړې اغوستي، او د دې په دې اویاو جوړو کې به دننه د دې د پنډو هغه مغز هم ښکاري، دومره به ښایسته وي د هغې د صفایي د وجې نه. نو ګوره الله رب العالمین به یو جنتي له پاکې بیبیانې هم ورکړي او دغه حورې به موله ورکړي چې به دومره د ښایست په لحاظ سره دومره اعلی بیبیانې. خو دا په دې دنیا کې لږه سخته غواړي، لږ وخت دی، دا 50-60 کاله زندګي ده، 100 کاله زندګي ده، بس دا الله ته متوجه کېدل دي صرف.
چې لږه دا زندگی الله طرف ته مونږ تیر کو در دنیا کارونه کو خدای پیغمبر په طریقه او د قران پر رڼا کې کو د قبال الله رب العالمین مونږ تاسو لرا کوي الله مرزقنا ولهم فيها د جنتیان لپاره په دې جنتونو کې ازواجن بیبیان وي متطهرتون پاکي کړي شوی وهم فيها خالدون او کله کله سړی ته په دنیا کې څه نعمت میلاو شي خو مړه بس غرمشته او ماخام بنئ نن شته او سبا بنئ سکال شته او کال پته نه چي بکنه نو الله ولا بل پیکجم بیان چې وهم فيها خالدون دا به همیشه په جنت کې ګوره دي نه چې دا چا په کوټه کې نه سوتوي چې لګا ځاو زبر کوټه نه دا جنت په همیشه د پاره دی د پاره بیا وته وشي هو بشر الذين زير ورکه خلق تامنو چې ایمان راوړل او عامل صالحات نیک اعمال کړي ان لهم یقینا نشته دی ور پاره جناتین جنتون او باغونه دسی باغونه تجری چې بهي کی وا من تحتها لاندې د ونو دا غینا د لاندې د بنگلو دا غینا لنهارونه هرونه کلما رزقون ورکل چې ورکړه شي منها دیو تر دې جنت نامن ثمرتين سمیوا رزقن د پاره د خوراک قالو نو دا بوای دا جنتیان هاذا الذي دا خو خوراک دی رزقنا چې مون ترا کړی شو من قبل دین مخکی و تو بي دا وزکوا چې دیو ته ورکړی شي دا میوه دا خوراک متشابهن یو شان پرنګي به یو شانی ولهم او د جنتیان لپاره پیا په جنتونو کې باز واجن بیبیانوي متطهرتون پاکي کړی شوی وهم او دا جنتیان با پیا په جنتونو کې خالدون همیشه وي